السلام علیکم کتونکو، ماسټر شاسوار ما دا وخت تاسو کتلی شئ د صدیق آباد پاټک چې کوم مرکز دی، تبلیغي مرکز، د هغې مخې ته ولاړ یم. دلته یو ملګري سره میلاو شوم، د ده سره خبرې اترې کوو، د ده حالات هم زه تاسو ته مخې ته ږدم، بیا فیصله په تاسو پرېږدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې راته ووایه، نوم دې څه دی؟ رحیم داد. رحیم داد. د کوم ځای؟ خزانې کیم. خزانې کیم. دا د سبزۍ کار دې څومره وخت نه کوي او دلته دې څومره وخت نه ولاړ یې؟ یعنې 2 کاله به کېږي. 2 کاله 2 کاله دې کېږي. او ته پیدایشي داسې مزدوره یې که نه څه وجه وه؟ ارګوډي والي کې چېرته را پرېوتې وې یا نوره کومه حادثه درسره راغلې وه؟ فالج والی. فالج والی وې. صحیح. او دا لاس دې څه کار په دې شی کولی که نه؟ نه که. صحیح. د دې نه علاوه نور څه روزګارونه تا چېرته کړي دي؟ دې نه علاوه نور څه روزګار نه شم کولی. نه شي کولی. روزګار ته ولاړې، که خدای مکړه چېرته دا روزګار ستا په لاس کې نه وی، تا به کولی څه؟ بیا خو سبق به مې ویلم. سبق به دې ویلی. لکه زما مقصد دا دی چې ستا په شان ډېر مزدوره خلک چې کوم وي، هغې ګرځي په بازار کې، څوک وایي 10 راکړه، څوک وایي 20 راکړه. چېرته دغه کار خو دې نه دی کړی؟ داسې ضمیر خو دې کله ملامته کړی نه چې یاره ته راشه که نه دا کار وکړه؟ نه شکر الحمدلله هېڅ نه. زه شکر دی. کتونکو، تاسو د دې ملګري خبرې واورېدلې. دی د بازار په دې صدیق آباد پاټک په بازار کې د مرکز مخې ته سبزي خرڅوي. نو که تاسو دی نور نشئ سپورټ کولی، کم سے کم د خپل روزمره چې کوم ستاسو په کورونو کې سبزي لګي، لکه ټماټر، پیاز، الو یا نور کوم د سبزۍ ضرورت وي، کم سے کم دغه پرچیزنګ د ده نه وکئ چې د ده حوصله پې غټه شي. ځکه چې د ده په شانته خلک به تاسو ډېر زیات لیدلي په دې بازارونو کې ګرځي او چاته وایي 10 راکړه، چاته وایي 20 راکړه. خو دا ماشاءالله یو باهمته انسان دی. داسې خلک چې زه وینم، د دې خلکو نه ماته یو ایکسټرا انرژي میلاویږي. زما څه داسې الفاظ نشته چې زه د ده تعریف وکړم او ستاسو مخې ته کېږدم، خو فیصله په تاسو پرېږدم چې څومره د دې صدیق آباد پاټک اوسېدونکي دي یا د خوا او شا چې څومره خلک دي، د هغو ټولو نه دا ریکویسټ کوم چې د ده خوا نه راشئ، کم سے کم سپورټ یې کوئ، لږه ډېره سودا ترې وکئ، د 100 روپو 50 روپو سودا ترې وکئ، د ده به پې حوصله ډېرېږي او زمونږ په هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې زمونږ د روزمره ضروریات چې کوم دي هغه خو موږ هسې هم د یو چا نه بیا اخلو. نو که د دې غریب نه موږ سودا وکړو، په هغې کې به موږ ته ډېر زیات خیر وي. د دې سره ماسټر شاسوار له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.